وی خاندي هم زما د پاره جاړي هم او وجني می هم او مال دعا هم غواړي، یعنی مال دعا غواړي هم. دا پلار او لور چې کومه ده محترم میاں نواز شریف صاحب او محترمه مریم نواز صاحبه، هسې خو زمونږ ټول سیاستدانان یا سیاسي اداکاران چې کوم دي نو دا ښه ټیک ټاک د آسکر ایوارډ اخیستو لایق دي، ځکه چې دوی د یو ډب خوړلو سره نظریاتي هم جوړ شي، دوی د یو ډب خوړلو سره د دوی پلیټلیټس هم راکم شي 11,000 ته، او بیا چې کوم دی نو په ما باندې بیا دا احسان هم کوي چې د ستاسو د قومي خزانې نه به زه ستا په یو پروجیکټ یا په یو څیز باندې پیسې لګوم، نو هغې یعنی دا داسې مثال شو چې یو انسان دی او هغه تږی دی او د ده تنده ورته لګېدلې ده او ته ولې په چمچ کې اوبه ورکړې او بیا ورته ووایې چې شابه اوس لاس وکړه کوه که نه. نو دغه زمونږ د قوم مثال دی چې په مونږ باندې لاس هم پړقوي او راله داسې په چمچ کې اوبه هم راکوي، او دا د 15 کالو نه زمونږ سره همدا ډرامه روانه ده. لکه یو کس دی هغه به زما بنیادي انساني ضرورت چې کوم دی، که ماته د اوبو کوم دغه دی نو ولې زه انسان نه یم، زما په دې حکومت باندې دا حق نه جوړېږي چې هغه ماله اوبه راکړي، نو که دغه اوبه ماله راکوي سسکي م راته کوي نو هم به ورته لاس پړقوم، ورته به وایم چې زنده‌باد جي او زما دې په بچو او زما دې په اهل و عیال باندې احسان وکړو چې تا ماله د څښلو اوبه راکړې. دغه رنګې که د بجلی ټرانسفارمر راته ولګوي نو په دغه ټرانسفارمر باندې به دې ماته یو 20 کتبې لګولي، بورډونه به یې لګولي چې هله برې احسان به منې، بچي به دې م احسان مني، ځکه چې دا فلاني راغلی و په دست مبارک باندې ماته افتتاح کړې ده. لکه دا د 15 کالو نه زمونږ سره هم دغه قصه روانه ده، بیا مونږ وایو دا فلاني چې کوم دی نو هغه دا وکړل او فلاني دا وکړل، نه دا چې دا د څه وکړلو آیا دا د جب په پیسو کړي دي او که نه دا د خزانې په پیسو کړي دي. دا ځینې خو پکې د هغې نه هم ورتېر دي، نو هغې د خزانې په پیسو باندې هم څه کارونه کوي، نو زه وایم چې هغه خو بیخي چې ورته سړی ووایي چې وروره ته نور سیاست مه کوه، ته نور دغه خدمت چې کوم تاسو وایه که نه چې سیاست خدمت دی، نو دغه بیا تاسو مه کوئ، مهرباني وکئ. نو ځکه په اصل کې دا بدزني، دا بد اعتمادي، دا یا دا بې باوري چې کومه ده نو دا د دې وجې نه ده چې که تاسو فکر وکئ عموما یو سیاستدان دی لکه اوس په موجوده ټیم کې مولانا صاحب ډېر سخت انټي اسټبلیشمنټ نریټیو چې کوم دی نو اډاپټ کړی ده، په هغې باندې روان دی. خو مونږ دا وایو چې دې سیاستدانانو مونږ دومره دوکه را دوکه کړو چې اوس دا خبره ده چې لیټس ویټ اینډ سی، ګورئ چې د دې نه بعد به څه کېږي. دا میا صاحب چې و یو 2 ډبه چې وخوړل نو هم نظریاتي جوړ شو، بیا یې ویې چې نه زه په جي ټي روډ باندې ځم لاهور ته احتجاج کوم، مجھے کیوں نکالا. اخر کې څه چلو شو، مک مکا وشوله، را روان ټینې ځان له سکې ورکو، لوري وزیر اعلی شوله، ورورې وزیر اعظم شولو، خبره ختمه. دغه رنګې مونږ وایو چې که پر اسکدار نظریاتي هم جوړ شي نو دې ځل چې دیو نظریاتي جوړ شي نو به ورته وایي چې اول په قرآن باندې لاس کېږده چې ته نظریاتي، او بیا به درنه دا نظریاتي دا چپه چې کومه ده دا به درنه بیا وروستو نه ځي. لکه په قوم ته تاسو دا خبرې وکئ، ورته ووایئ دا زیاتې دی، دا دی دا دی دا دی، او بیا چې کله خبره د دغه راشي نو بیا په خپله باندې مکا چې کوم دی نو هغه تاسو وکړئ. دا میاں نواز شریف د ده تقریبا د 24-25 کالو یو زوړ ملګری و چودري نثار علي خان، هغه یې ولې پرېښودو؟ په هغه وخت کې چودري نثار ورته ویل چې د انټي اسټبلیشمنټ بیانیې ته مزه، میاں صاحب د دې خلکو سره به تاله ژوند کول وي، خو میاں صاحب وی چې نه زه خو نظریاتي یم او زه دا یم او زه هغه یم. بهرحال هغه نظریاتي کېدل تر څه حده پورې دغه، خو چودري نثار پکې قربان شو، چودري نثار علي خان پکې قربان شو. بیا میاں صاحب واپس هماغه سیسته راغی. اوس د دې نه بعد میاں صاحب فلحال غلی دی، دا ټیکټکس دی، ګډ کاپ او بیډ کاپ. میاں صاحب اوس په دې کې فلحال غلی دی ځکه چې میاں صاحب ځان سایډ ته کړی دی، هغه وایي چې ځکه کیدی شي بله ورځ له بیا نظریاتي کېدو ته ضرورت پېښ شي نو بیا به هغه تقریرونه کوي، فلاني او فلاني جرنیل راغی ما ورته دا ووایه او هغه دا ووایه او ما حکومت دا او موږ هغه او دا. بهرحال په دې ټول سیزونو باندې دا د دایرو سفر دی، هم دغې خلکو ته په دغې دایرو کې فایده ده، په دې دایرو کې که خرابېږو نو موږ او تاسو خرابېږو.